خو مسله د ډېره اهم ده چې په حرم شریف کې بعض یو کس ویډیو هم کړې ده چې یارې دغه حرم امام په برنډه کې ولاړ وي او د برنډې نه تر کعبې مبارکې پورې ډېره فاصله ده نو هغه فاصله کې مقتدیان خلک ولاړ وي او مونځ کوي نو هغه کس وایي چې آیا د دغه خلکو مونځ کېږي دا خو د امام په طرف ولاړ دي لوري سیډونو ته که د امام نه مخکې کعبې څخه جوخته هم ودرېږي مونځ دې کېږي خو چې امام په کم طرف ولاړ وي نو دا مونځ کېږي که نه کېږي دلته د مولا نه مخکې ولاړ دی صحیح ده مولا شاته ولاړ دی څپونه مخکې دی ځکه دلته خو دا مقتدیان د امام نه مخکې ولاړ دي نو دې کې هر طرف ته خپل دلایل پیش کېږي خو زمونږ چې کوم دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول دا دی هغه فرمایي نور احادیثو کې راغلي دي چې امام نه به مخکې نه ودرېږي نو هغه فرمایي مونځ نه کېږي ځکه چې امام نه مخکې ولاړ وي د امام په طرف سیدونو ته نور اخوا طرف ته ودرېدی شي خو لیکن امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي چې لا باس فی المسجد الحرام اذا ازدحام الناس هغه فرمایي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې کله په حرم کې رش وي اگر که څوک ودرېږي جایز دی او دغه فتوا د امام شافعي رحمه الله هم دا شرح المهذب کې لیکلي دي چې امام صاحب امام شافعي رحمه الله فرمایي چې کله رش ډیر وي اگر که امام نه مخکې ودرېږي نو په حرم شریف کې جایزوالی شته په نورو جماعتونو کې نه ګورې صرف حرم شریف کې او دغه فتوا د امام مالک رحمه الله هم ده هغه شرح الزرقاني کې هغه دا لیکلي دي چې دغسې جایز دي